الله او د محمد د نامه چې څومره بې احترامي کېږي، شاید چې کافرانو، پرویزیانو، روافضو، مشرکانو به دومره توهین نه یې کړی. د لفظ الله او خود د محمد او د احمد د نامه چې څومره بې حرمتي، بې ادبي زما او ستا په معاشره کې کول کېږي، دومره بې ادبي که کافرانو وکړله، موږ دومره په خشم سو خپلو کورو ته ورونه ورواچو، موږ دومره په خشم سو په احتجاج کې خپل وطن ته ورواچوو، او چې بیا ما او تا کوو هغه به څنګه خبره وي؟ دا یو کارډونه راواخله، د چا نوم عبدالله دی، د چا د حمدالله دی، د چا د محب الله دی، د چا د عبید الله دی، د چا د نقیب الله دی، د سیسو دا یو دا کارډونه. تو خدای ته په دا خبره نه خبر چې په دې کې لفظ الله راغلی دی، لفظ الله. اوس دا کارډ چې تا چاته ورکوي، خلک کارډونه په جیب کې ګرځي، په نالۍ کې موږ نه دي لیدلي، د کچرو په ټپو کې موږ نه دي لیدلي، لیدلي مې دي. او نو بیا څه چم کوي؟ دا ته د چا توهین کوي؟ دا ته د چا توهین کوي؟ دا هغه سړی چې دا کم چا شاپر راواخله، د خپل دکان مطلب هغه ایډرس او پته ماته لیکلی، د دکان نوم یې لیکلی، نو تو خدای دا ستا شاپران په دا مردار اوبو کې، دا د ګټر مردار اوبو کې نه دي پراته؟ ته به الله ته څه جواب ورکوې؟ ته به محمد رسول الله ته څه جواب ورکوې؟ ته به داود علیه السلام ته څه جواب ورکوې؟ ته به هارون علیه السلام ته څه جواب ورکوې؟ ته به موسی علیه السلام ته څه جواب ورکوې؟ ته به عیسی علیه السلام ته څه جواب ورکوې؟ ورسې وګرځې په دا نیالیانو کې. څونه درنه خبره ده. ورسه دا پوسټران چې چا جوړ کړي دي، په هغه کې د علماو نمونه راواقع، دغسې نمونه ګرد د الله الله نمونه ډېر دي پکې. ارشه دا پوسټران چې پر دیوالو موږ ولګو، دا جایزه ده؟ دا ملایانو سره پوښتنه وکړو، مدرسې والا سره، چې تا دا پوسټر ولګوئ، د پوسټر سره چوکیدار ولاړ دی، یا فرشته ورته ولاړه ده، یا یو محافظ ولاړ دی، یا ارشه دا چې کرا کرار لمر دی، باران ویي کرا کرار رایله کېږي، دا به دا مردار اوبو کې پراته وي. پوسټرانو والا، جلسو والا، مدرسو والا، پروګرامو والا الله ته جواب لري؟ کې لري ورسي ته دې د خدای قرآن وایي که به نور و دې اوبو ته نه وراچوي، نعوذ بالله. او که نه بیا ولې نادانسته کوو؟ هیڅ فکر د چا نسته و دې خبرې ته چې ولې زه د الله نوم چې دی هغه پر غلطو په مردارو، نعوذ بالله، په مردارو اوبو کې زه غورځوم. که ته وایې نو زه خو پابنده نه یم، دا خو ما ودې ته کارډ ورکړي باید چې دی حفاظت وکړي. ارشه تا چې پر دیواله ولګوي د هغه حفاظت څوک وکړي؟ تا ولې زه په امتحان کې واچولم، دیوال کاغذ پر ولګوي، ته ولاړې د مدرسې و د علاقې و د خپل کار مطلب پروګرامونه دې وکړلو، نمایش دې وکړئ، نو زه دې ولې په امتحان کې واچوم؟ زه څه چم وکړم؟ دې پوښتنه به څوک چا څه کوي که بیا نه کوي؟ کوي که بیا نه کوي؟ دا ولې پر دغه دیوالو چې دا دونه غټ غټ نمونه دغه خطونه متونه لیکلي دي، دا د الله او د رسول نمونه. اشګر سره درته وایم، تو خدای چې د کم چا د بابا نوم په مردار اوبو کې پروت دی، تو خدای جن تیرېږي؟ والله که جن تیر سي، که څه هم کافر وي، چې ستا نوم په دا مردار اوبو کې پروت دی، تو خدای جن تیرېږي؟ والله که تیر سي. نو د محمد نوم پروت دی، د احمد نوم پروت دی، د الله نوم پروت دی، بیا ته څه چم کوې؟ ته څه چم کوې؟ تا ته ایمان در بچاویږي؟ ایمان الله رب العزت و ما او تا ته عاریتن را کړی دی. عاریتن دا معنا لسو ورځو، شلو ورځو، کال، 2، 5، بیا به بل ورځ الله ایمان را څخه ورکړي. طبراني حدیث نقل کړی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، د حضرت علی کرم الله وجهه روایت وایي چې کله پر یو کاغذ باندې د الله نوم لیکلی و، اسماء الهی د الله چې هر نوم ولو، خالق د الله نوم دی، رازق د الله نوم دی، رزاق د الله نوم دی، قدوس د الله نوم دی. پر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي پر یو کاغذ باندې د الله نوم لیکلی و، عبد الله راواخله، عبید الله راواخله، نقیب الله راواخله، محب الله، هر شی چې دی دا کاغذ یا دا شاپر یا دا پیپر یا هر شی چې دی دا په لاره کې پروت، مردار اوبه خو لا لیرې خبره ده چې پروتو. د الله رسول فرمایي الله فرشتې راواستئ، دا د الله چې کوم نوم دی دا په خپل لپیټ کې واخلي. کنز العمال والا وایي 80,000 فرشتې الله راواستئ، هغه دا د الله نوم په خپل لپیټ کې واخلي، په خپل غوځي کې واخلي، په خپل غیږ کې واخلي، باندې راوګرځي.
د الله رسول فرمایي الله رب العزت په خپل اولیاءو کې یو ولی پر د الله روان کی، په خپل اولیاءو کې یو ولی، په خپل دوستانو کې یو دوست پر د الله روان کی چې را روانه کې د الله رسول فرمایي وای دی راسي پرغه کاغذ نظر ولګي دی هغه کاغذ راپورته کې یا وسوځي ایرې د حالت پټ کې په خاورو کې یا په یو کډی کې په چوانه کې په یو دیوالې ځای کې کشیر دی دا وکي چې دا خبره وکړه د الله رسول فرمایي دا الله په خپل اولیاء کې ولی را روان کی. اوس وګورئ که په تاسو کې یو چا داسې کار کړی دی او کاغذ پروت دی د الله او د رسول نمبر پروت دی لیکلی دی اوس که تا راپورته کوي نو بقول جناب نبی کریم صلی الله ته د الله ولی زه نه درته وایم امام ابو حنیفه صاحب شاه عبدالقادر جیلانی صاحب نه درته وایي ابو بکر صدیق او حضرت عمر فاروق نه درته وایي محمد رسول الله درته وایي ته د الله دوست یې چې الله پر دې لاره راوستې و دې کاغذ ته در پام کوي تا کاغذ راپورته کوي. او اوس که یو سړی چې دی هغه رالی پر کاغذ شی لیدی چې هغه دی هغه نم د الله او د انبیاو راواخله چې تیر سو بیا چی شپوی هغه د الله رسول ولی بللی دا بل چی شپوی دا یوه خبره. دویمه خبره پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وای کله چې پر دا کاغذ د الله نوم لیکلی بیا دا کاغذ پروت سړی ورباندې رالی چې رالی دا کاغذ یې پورته کوي صفایه کوي مردار اوبو کې پروت ولو بیا د دیواله په یو چون کې کښیر شوی یا یې راوړي ځای محفوظ ځای یې کښیر شوی د الله رسول فرمایي دغه سړی الله په علیین کې ولیکي. علیین هغه لوړې درجې د جنتو د ایمان او د اسلام او د مسلمانانو راواخلي. یو سجین دی پاکی جهنمیان لیکل کیږي، یو علیین دی پاکی آسانه پښتو به زه درته وایم پاکی جنتیان لیکل کیږي. الله رب العزت د دنم په جنتیانو کې ولیکي دا یو. او دویمه خبره د الله رسول فرمایي د بابا او ادې مړه دي په قبر کې په عذاب دي الله عذاب جنې پورته کی. او د الله رسول فرمایي کې بابا او ادې کافران لا الله رب العزت تر یو حد پورې عذاب جنې لري. ګوره دا نیک کار چې ما ته وکړو کچیر بابا او ادې مړه دي کافران دي په قبر کې په عذاب دي د الله رسول فرمایي الله رب العزت د کافرانو سره تر یو حد پورې عذاب لري. او د مسلمان څخه الله کې چیر بابا وادي په قبر کې په عذاب الله مخلر عذاب جليري کې دا چې کله یو کاغذ باندې الله نوم لیکلی دی او ما او تا راپورته کو اشه چې یو سړی د الله نوم راواخلي راپورته کې د هغه نوم په جنتیانو کې لیکل کېږي. نو که یو سړی راولاړ سو دغه نوم یې وغورځوئ اخبار راواخله باغ کې د الله نمونه سته تناره والا لرور سزار وخت وایم خدای پاک په دنیا کې لا د اور پر کورکشن ولي است هغه یو تنور والا ناس دی هغه وای ولیا مولوی صاحب ما چې بیان اوریدل دی الحمدلله بیا ما ساده کاغذان شروع کړی ورسه پکوړه والا لورسه چپس والا لورسه دغه سی برګر والا لورسه دغه سی هغه باغو والا لورسه خدای دې ذلیل کړي د باران ساس ګر باندې ودرې دی هغه دغه اخبارونه راواقع یا انګریزي اخبارونه راواقع هغه بالکل فحش یاره ولاړ چې دغه اخبارونه راواقع وای نو څنګه کوي مجبوري د مړ څنګه وکړو بس څنګه کوي مجبوري د الله به جهنم نه راوځي ادا پات اسوله خبره ته مجبور یې ودی ته چې د الله د نامه توهین وکړي. الله فرمایي چې چا زما د نامه ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب چا چې د الله د دین د اسلام د شعائر خیال وساتي الله فرمایي دا تقوا ده اصل تقوا چې دغه د استاد زړه دا څه حال دی عزیزانو ولا که تبلیغی خلاصي ولا که مولوی صاحب خلاصي ولا که حاجي صاحب خلاصي دا نور ګسره نه در یادوم بس په آینده کې زما خبره دی واورېده مخکې نه خبره اوس خبر چې خبر سولې نو ونه خیال ساته ورسه پر خپلو کاډو پر خپلو شاپرانو پر خپلو شیان چې کوم د الله او د محمد نمون لیکلی دي د ټولو رسولانو نمون دا مه کوه ګر سره یې مه کوه. الله رب العزت چې تا ته بیا څه لږ رزق در کم کړي پروا نه لري خو په عزت کې در کم کوي په بې عزتي کې در کم کړی نه دی. دا خبره هم خلاصه سوله.